البته خو ټول مسلمانان به په خپل منځ کې په اتفاق او اتحاد سره وسیږي، اتفاق او اتحاد به سره پیدا کوي، یو تر بل به سره جاریږي، بلکې د بې اتفاقۍ او د اختلافات څخه به خپل ځانونه ساتي. لہذا پر پالتو خبرو باندې به سلام نه سره بندوي، بلکې یو د بله به تیری سره کوي، یو د بله به تر خبرو سره تیریږي او یو پر بل باندې به محبت او مینه او ورورولي سره کوي. لہذا داسې به نه کوي چې بس مازې پر پالتو خبرو باندې سلام بند، تعلقات بند، کنزل کول او یو قسم تعلقات سره باندې پر پالتو خبرو باندې بغض و عینات سره پیدا کېدل. البته داسې ناخوشګواره طریقې د مسلمانانو په آفاز کې الله جل جلاله نه خوښوي. بار په قرآن پاک کې موږ ته فرمایي، بلکې الله جل جلاله د مسلمانانو په خپل آفاز کې اتفاق او اتحاد سره خوښوي. او دا غرنګ دا فرمان هم راته کوي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، چې اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو ټول په اتفاق سره د الله جل جلاله رسي، یعنی دین او قرآن شپه مضبوطی سره ونیسي او دا ټینګه کوي، دا قرآن او دین میله کوي او مسره جلا کېږي، یعنی په جلا ډلو کې مسره تقسیمېږي چې یو پنځپری کېږي، بل سنپی کېږي، بل وهابی کېږي، بل بریلوی کېږي، بل ذکری کېږي، بل چې دی هغه د فکر شاه ولی الله په ډله کې ګډېږي. دا رقم دغه بدې عقیدې او په دا رقم شیانو کې مسره تقسیمېږي. په دې آیت مبارک کې صراحتاً او کله و مؤمنانو مسلمانانو ته الله جل جلاله د اتفاق او اتحاد حکم ورکوي چې اتفاق او اتحاد کوه، چې نتی به بې اتفاقي نه کوئ، بې اتحادي به نه کوئ، په مابین کې به بغض و عناد نه سره ساتئ، ځکه چې په اصل کې د بې اتفاقۍ په وجه سره بیا د مسلمانانو څخه هغه قوت ختمیږي او بزدله کېږي انسانان مسلمانان. په اتفاق او اتحاد کې دا خوند دی چې په دې کې طاقت او قوت دی، او په بې اتفاقۍ کې بزدلي ده. لکه بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وایي چې یو د بل سره جګړې او بغض و عناد مه کوئ، کنې ورنه بزدله به سئ او ستاسو چې کوم رعب دی هغه سام او هغه رعب هغه به ټوله ختم سي. نن دا زموږ رعب چې دونه ختم دی، نن اسرائیل پر فلسطین باندې حمله کوي، نن امریکا پر افغانستان باندې حمله کوي، نن امریکا پر عراق باندې حمله کوي، نن د اسلامي ممالک ټول د کفارو تر تسلط لاندې دي. دا څه وجه ده؟ دا ټول زموږ بې اتفاقي ده او زموږ بې اتحادي ده. موږ په دې خپلو ځانونو کې څه شو؟ بزدله یو، موږ بزدله یو، په دې باندې موږ بزدله یو چې نن په موږ کې دا ایمان والله کسته چې نن موږ خالي و هغو خلکو ته دعا وکړو خدای تعالی مې د بې اتفاقۍ او د بې اتحادۍ څخه وساتي. الله جل جلاله د موږ مؤمنانو مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد را نصیب کړي. لہذا په اتفاق کې طاقت دی، په اتفاق کې چې دی قوت دی، او په بې اتفاقۍ کې بزدلي ده، بیره ده، خوف دی، او په بې اتفاقۍ کې ناجوړي ده چې هغه ناجوړي ده، بزدلي ناجوړي ده، د زړه ناجوړي ده.